حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت یو کس ته وکتل نو وی خندل. الله رب العزت خپل شان موافق وخندل. صحابه کرامو عرض وکړ یا رسول الله الله رب العزت ولی وخندل وجه څه ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل الله رب العزت یو کس ته وکتل، دا کس په ډیر مسلو کې راګیر دی، ډیر تکالیفو کې راګیر دی، ډیر امتحانونو کې راګیر دی. کله په یو پسې منډوي، کله په بل پسې منډوي چې زما مدد وکړه، زما مدد وکړه، پیسې راله راکړه. کله یو چا پسې منډوي، کله بل چا پسې منډوي. وی الله رب العزت په دې باندې وخندل چې ګوره دې بنده ته زه څومره نږدې یم او دا زما نه سوال نه کوي چې زه هر څه ورکولی شم. که زما نه د پیسو سوال وکړي پیسې له ورکوم، که د روغ صحت سوال رانه وکړي روغ صحت له ورکوم، که د بیمارۍ د ختمېدو سوال رانه وکړي بیماري له ختموم. زما نه سوال نه کوي ګوره بنده پسې منډوئ. الله په دې باندې وخندل. نو نن په دې دور کې منګه په لیډرانو پسې منډو، دا کار راله وکړه، دا راله وکړه، دا راله وکړه، ټول غافل دي. الله رب العزت منګه پرېښی دی. ته الله نه وغواړه چې ګوره دا لیډران ستا تابع کوي که نه تابع کوي. نو الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی خندل.